السلام علیکم ښه راغلاست. خواجه سعد رفیق چې کوم دی په چیف جسټس باندې سنګین الزامات ولګول. بل طرف ته په بلوچستان کې په پاک فوج باندې حمله وشوله چې په سکیورټي فورسز پکې شهیدان شوله. عمران ریاض په باره کې هم خبر راغله چې عمران ریاض اوس دا ټایم بېهوشه شوی دی. د صحافیانو د سایډه څخه خبر میلاو شو عمران ریاض ته چې کوم دی نو بالکل دغه د مرګ خطره ده. او بل طرف ته په آرمي چیف باندې دباو راغلی دی چې ته فیصل نصیر چې کوم دی نو څخه بدل کا. په دې اهم نکاتو باندې به نن ډسکشن کوو. د دې نه مخکې ملګرو که تاسو مونږ ته زمونږ د محنت سیله راکول غواړئ نو د لایک بټن د سره ضرور دباو کوئ او په کمنټ کې را سره خپله رایه په دې معاملاتو باندې هم شریکه کړئ. د ټولو نه اوله مونږ راځو چې خواجه سعد رفیق چې کوم وزیر دفاع دی هغه ویل چې عمران خان ته چې کوم دی نو بلانکټ ضمانتونه چې کوم دی نو میلاویږي. عمران خان چې کوم دی نو بالکل مداري کیږي او د هغه طرفداري کیږي. په عدالت کې ویل چې چیف جسټس چې کوم دی عمران خان ته وایي چې ویش یو بیسټ اف لک، مطلب دا دی چې قسمت دې نور هم ښه شه، یعنې زه تاته ښه قسمت ښه دغه در کوم، یعنې مطلب دا دی چې الله دې تاته خیر کړي، الله دې تا کامیاب کړي. یعنې داسې تاثر چې کوم دی ورکوي چې بالکل د هغه طرفداري کوي او بالکل زمونږ چې کوم دی نو ډیسایډ نه کوي. او بل طرف ته چې کوم دی نو چې یو مجرم دی او په هغه مجرم پسې چې کوم دی نو هغه راپاسي او غاړی وله ورکړي او پلان کې او ډینګری. یعنې چې کوم دی نو چیف جسټس چې کوم دی نو بالکل آیین او قانون د سره چې کوم دی نو د هغې په خوا او شا نه ورځي او آیین او قانون د سره پیژني نه. نو مونږ به چې کوم دی نو خواجه صادق رفیق ته دا هم جواب ورکړو چې په عمران خان باندې 145 کیسونه چې کوم دی نو درج کړی شوي دي، یو هم ټوس څه ثبوت نشته دی چې عمران خان باندې هغه تاسو ثابت کړئ. ټول چې کوم دی په زرګاو اف آی آر په هغه باندې کټ شوي دي چې وچ برناحقه ټول جعلي اف آی آر دي، ټول جعلي کیسونه دي. نو چونکې هغه خو داسې نه ډیفینډ کیږي. اوس عدالت خو نشي کولی چې بالکل ستاسو په مرضۍ باندې لاړ شي او په هغه جعلي کیسونو کې هغه ته چې کوم دی نو یا یو سزا واورئ، هغه چې کوم دی یا عمر برلبین کې یا دغه کې د دوی غرض صرف او صرف همدغه دی چې چونکې عمران خان دوی ته یو غټه مقابله ده په پالیټکس کې او تاسو ته پته ده چې عمران خان له دوی شکست نشي ورکولی. نو دوی اوس غواړي چې په څه نه څه طریقه باندې اوس موږ رايوځای شو، دا د دې لارې نه هټاو کړو. دویم خبر طرف ته راځو چې په بلوچستان کې هوشاک نومي علاقه ده، په هغې کې چې کوم دی نو په یو چوڼۍ باندې چې کوم دی دهشتګردو حمله وکړه. آی اس پی آر ویلي دي چې پوره 15 دهشتګرد په هغې کې چې کوم دی نو هلاک کړلی شوله. کئی نور ځوانان پکې هم چې کوم دی نو د آرمي شهیدان شوله. د دې سره سره په هغو نه چې کوم دی نو اسلحه او داسې نور چې کوم سازو سامان دی هغه د دهشتګردو نه برآمد کړی شو. اوس په هغه علاقه کې چې کوم دی نو یو اپریشن شروع دی. بل طرف ته راځو چې عمران ریاض په باره کې سینیر صحافیانو چې کوم دی نو دا دعوه کړې ده چې عمران ریاض بالکل د پولیسو سره په دغه کې نه دی، یعنې مطلب پولیسو هغه نه دی ګرفتار کړی او د مریم صفدر په حکم سره چې کوم دی نو هغې چېرته اغوا کړی دی، دومره ټارچر کړی دی چې اوس بېهوشه شوی دی او هغه ته بالکل چې کوم دی نو د ژوند او د مرګ په کشمکش کې دی. بالکل چې کوم دی نو عمران ریاض په خطر کې دی. نو مونږ چونکې زه ایز ا ډیپټي سیکرټري کې پی کې وایمې د سیډه زه بالکل د دې خبرې چې کوم دی نو پرزور مذمت کوم، ځکه چې صحافي که تاسو غلی کوئ نو چونکې تاسو ته پته ده د معاشرې چې کوم عکاسي کوي نو هغه صحافي کوي او تاسو ته پته ده عمران ریاض چې کوم دی نو همیشه تاسو ته پته ده هره خبره په دلیل باندې کړې ده او هغې چې کوم دی نو که تاسو ته پته یې د ایرفورټ نه ګرفتار کړی سیالکوټ عمان ته تلو چې رته خلک چې کوم دی نو داسې کوي چې د آرمي خلاف او د ادارو خلاف او د دې قسم خبرو خلاف چې کوم دی نو مطلب عوام راوچتي او د دوی خلاف کوي. نو چونکې عمران ریاض چې هره خبره کړې ده هغه چونکې ارګومنټس بیسې کړي ده، هغه که تاسو په هغه کیسز کوئ نو عدالت ته یې راولئ، ځکه چې عدالت واحد یوه لاره ده. هغه داسې چې کوم دی نو د حکومت او د پی ډي ایم په دغه باندې هغه ګرفتار کول او د هغه سره دا قسم سلوک کول او د صحافیانو سره دا قسم سلوک کول د دې زمونږ ټول چې کومه وایمې صدر اظهر صاحب دی د کې پی کې د دې سره زمونږ وایمې پاکستان چې څومره هم ملګري دي ټول د دې مذمت کوي. زموږ چې څومره ټیم دی نو د دې باقاعده مذمت کوي. د عمران ریاض لپاره اواز پورته کوي چې عمران ریاض دې زر تر زره ریلیز کړلی شي، ځکه چې جرنالستانو خولې چې کوم دی نو که دا داسې بندول شروع شي نو حق او د سچ به بیا چاته پته لګي، بیا به ټول چې کوم دی نو دغه شی چې څوک څه غواړي هم د هغه په مرضۍ باندې به هغه څه کېږي، ملک به تباهي، قوم به تباهي، هر څه به چې کوم دی نو تباهي. نو د عمران ریاض لپاره اواز زموږ سره یو ځای ضرور پورته کوي. څه خلکو دعوه کړې ده چې په آرمي چیف باندې د فوج د اعلی چې کوم حکام دي د هغو د طرفه زور راغلی چې یاره دا فیصل نصیر چې کوم دی نو د څخه ته هټاو کا. وجه دا ده چې د ده د وجې نه ټول فوج چې کوم دی نو بدنامېږي او ټول فوج د ده د وجې نه چې کوم دی نو بدنامول نه دي په کار. ورو چې د فیصل نصیر سره څه کېږي، فیصل نصیر هټاویږي، د دوی دغه دعوی صحیح ثابتېږي او که نه ثابتېږي، چونکې عمران خان هم ویلي دي چې د په ما باندې اټیک کړی دی او بار بار دا زما د قتلولو کوشش کوي او دا ګرو تاسو وایي تاسو سره سم خپله رایه شریکه کړي. په اخر کې خپل وخت د اقبال اجازه وکړئ.